حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ته کم درې سیونه دنیا کې محبوب نو دو فرمایل نمبر 1 سی چې ما ته دنیا کې محبوب دی نو دا وګو له خوراک ورکول دی وګي مړول دی. نمبر 2 چې د دنیا ما ته محبوب کم سی دی نو هغه بربند او بی لباس خلکو له لباس ورکول دی خلکو جسم دا پټول دی دا ما ته ډېر محبوب کار دی. او دریم نمبر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایل چې دریم نمبر چې ما ته محبوب دی ناغره قرآن کریم تلاوت کول دی. دا درې خبرې حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ محبوب وګڼلې. نمبر 1 وګو له خوراک ورکول او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای چې را درې خبرې کولې نو د دې ترغیب هم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلولو نه ذکر لري دریو خبرو ترغیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلول او ذکر صحابه ترا محبوب ګرځیدلو. یو پیرا نمبر 1 خبر عثمان سي نورین دا وکړه چې لوګو له خوراک ورکول او واقعي چې ردر زندګي کې هم پدی باندې ډیر زیات کار شو. یو پیرا حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای د اختر روز پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عیدګاه طرف ته کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کور وته نمارته یا رسول الله نن خو د اختر ورځ ده نن به زموږ درې علاقې یتیمان هم زموږ کور ته راځي ځکه ورځ د اختر ده او دغه شان دي نور داسې ډېر خلک په راځي غربا نه موږ له خرچه لږه پرېږده چې موږ په دې باندې سره وړو څه خوراک تیار کړو ځکه چې کم یتیمان او غربا زموږ کور ته نن راځي د اختر په ورځ باندې چې موږ کور کې هم د هغې نه خوراک وکړو او په هغه یتیمان او غریبانانو باندې مو وخورو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماته چې فی الحال زما سره اوس خرچه شته نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام عیدګاه ته لاړ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې عیدګاه نه راغی نه په کور کې مونږه بلا پخلی تیار کړه او غریبانان ناس یتیمان او د علاقې چې کوم غریبانو ناس خوراک یې کوه د اختر ورځ وه. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تپوس وکړو عایشې دا رقم طرفه رالل نو ما ورته یا رسول الله کله چې ته لاړې عیدګاه ته د هغې نه وروسته چې کوم دی حضرت علی رضی الله تعالی د حضرت عثمان رضی الله تعالی د کوره ستا هر یوې بیبي له چې دی نو یو اوښ بار کړی چې دی نو دا راوړی شو په هغې باندې غله د پاسه بار وه دا راوړی شو ځکه چې حضرت عثمان رضی الله تعالی باندې د نبي علیه الصلوۃ والسلام لور واده وه نو دا زمونږ لور خپلو میندو له چې دی نو دا تحفه نن د اختر په ورځ باندې کور ته راوړې وه نو د هغې نه مونږ راواستل پخلی وکړل نو دا چاپیره د علاقې یتیمان او غریبانان نن د اختر په ورځ باندې زمونږ کره حاضر دي لګیا رې خوراک کوي او دغه شان په سونو واقعات چې دی نو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نو دا مشهور دي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی دا درې خبرې محبوب خو محض محبوب نه بلکې پرې باندې دنیا کې عمل هم ډېر زیات کړو. نو نمبر 1 خبره مې دا خوښه چې زه چې کم دی نو وګو له خوراک ورکم پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته چې کله حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها دا خبره واورول نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام لاس پورته کړل او دعا وکړه یا رحمان سهل الحساب علی عثمان خدای پاک را حضرت عثمان رضی الله تعالی باندې د قیامت پر ورځ باندې حساب آسان کړي. پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام د زړه د اخلاص سره ټیم کې دعا وکړه ځکه پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بذات خود په خپل امت باندې ډېر زیات خفه کېده امت کې غربا دي امت کې یتیمان دي. نبی علیه الصلوۃ والسلام زړه به دا غوښتل چې بریو باندې زه وخورم خو تاسو سره نبی علیه الصلوۃ والسلام د کور حالات په خپله باندې معلوم چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام کور کې چې کوم دی نو څومره غربت او دغه غربت پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خپله باندې خوښ کړو ورنه د الله پیغمبرو الله خو له دا اختیار هم ورکړو چې د مکې غرونه سونې کوم. نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته نه روا زما داسې زندگی خوښه ده چې یو ورځ ما ته خوراک میلاویږي یو ورځ نهاره تیریږي چې په کوم ورځ باندې خوراک میلاویږي په ورځ باندې د شکر ادا کړم او په کوم ورځ باندې چې نهاره تیریږي په ورځ باندې د صبر وکړم چې صبر او شکر دواړه چې کوم دی رب کائنات را ادا شي. په دې وجه باندې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بغختل راځي په خپل امتی باندې وخورم خو حضرت عایشہ صدیقہ رضی الله تعالی فرمای چې زمونږ د کور حالت په خپل باندې راسیو چې میاش پر وخت ورو بغټیرا بیا به میاش پل شو بیا به نری کېره لاړ ورکه بش دویمه میاش پر وخت بیا به ورو غټیره پل بشو بیا به ورو کمیره ختمه بش دریمه به بیا دغه شان راوخت او بیا به ختمه شو خو زمونږ نه غری کې مونږ چرته اور نه وبل کړی نو حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی خوریو نو ورته ترور دا راته ووایه چې په غیر د خوراک خو انسان ژوندی پاتې کېږي نه دا ګزاره به تاسو بیا پسه کوله
نو حضرت عائشہ صدیقه په دوه سینو باندې په کجوره باندې او په اوبو باندې ځکه کجوره خو پخلی نه غواړي نه پرې دوه سینو باندې به زموږ زندګي چیرې نو دا تېرېده. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام لور وه او په حضرت علی رضی الله تعالی باندې واده وه. یو پیره داسې بیټې مراله د نبی علیه الصلاۃ والسلام کره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا فاطمه ډېره زیاته ګرانه او بچو کې ورته ډېره زیاته نږدې وه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دې تپوس وکړه په دې ټیم څنګه راغلې؟ وی خاوند مې کور ته وړه راوړی حضرت علی رضی الله تعالی عنه د هغې نه ما ډوډۍ پخې کړې نو کور کې د هر یو کس یو ډوډۍ چې نو دا پیسه کې ورسېده او بیا چې ما نوړې وکړه نو زما ذهن ته را سوچ راغی چېره زما خو یو ډوډۍ هغه حصه کې ورسېده خو چې زما پلار به څه خوړلي او که به یې نه خوړلي نو ما هغه نیمه ډوډۍ ځان ته پرېښوله او نیمه مې تاله راوړه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې نه چې نوړې وکړه نوړې تېره کړه ورته عایشې ورته وایي چې فاطمې نن درېیمه ورځ ده چې ستا د پلار خېټې ته راولنۍ نوړې ځي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله د کور حالات چونکې راسي و نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا کار چې وکړه چېره زما کور ته راسې غله را لېږلې ده او زما بیبیانو بیا پخ کړه او د پیغمبر علیه السلام بیبیانې هم ګورې داسې بیبیانې وې چې هغو به رسې نه کول چې رارې وې ځان سټاک کې ګورې یو بار خو له لور لېږلی و خو دا نه چې ځان دپارې سټور کې او ځان دپاره یې کېري هغو به هم ډایرکټ په غریبانانو باندې خوروله. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبي را مشهوره بیبي الله عجیبه چیرې نو زین ورکړو یو پیره ورله خپل وراره چیرې نو داسې تحفه ولېږله او تحفه یې ورله ولېږله د بارونو په شکل کې او چې کله یې ورله ولېږله نو وینځه ورته وایي چې تا له داسې تحفه راله نو هغې ورته یې ماته یې مخه یې غریبانانو باندې تقسیموه. کله چې مکمل تقسیم کړه نو هغه وینځه ورته وایي چې یو کار دې کړی وی حضرت عایشه صدیقه وی هغه څه ورته وایي چې یاره نن خو ستا روژه وه د روژه ماتې لپاره د خوراک هېڅ هم نشتی چې را ټول دې نه وې سرغه کړی او د روژه ماتې له دې څه پرېښودی نو هغې ورته تا ماته وسوې ما خو خیال هم نه و چې هر روژه ماتې لپاره څه شتی او که نشتی. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانې هم دغه شانتې وې د سخا ماده پکې پرته وه. نو عثمان رضی الله تعالی وی چې زما دنیا کې 3 څیزونه زما هم خوښ دي. نمبر 1 وږو له خوراک ورکول. نمبر 2 چې کوم دی نه چې ما ته محبوب کم څیز دی دریو کې نه هغه بربنډو له کپړه ورکول غریب له چې د هغه په بدن باندې کپړه نه هغې له کپړه ورکول او دا هم ترغیبات نبی علیه الصلاۃ والسلام چلولی وو ځکه د دې دا څیزونه محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې به هم زړه غوښته اکثر چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له څه شی راغی صدقه کو به جهاد وشو مال غنیمت راغونډ شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو په منځ کې مال غنیمت تقسیموي او په دغې جهاد کې قیدیان نوی شوي دي غلامان نوی شوي دي رسول الله مبارک لا غلامان را مخکې شول قیدیان را مخکې شول نبی علیه الصلاۃ والسلام مخې ته ودرېدل یوه زنانه راسي زنانه د دې بچی چې دی نو پرې ورک شوی دی غایب شوی دی نو دا د خپل بچي د جدایي داسې لیونې کړې ده چې د دې په سر باندې سلوپټه صادر وغیره نه و دا سرتور سر چې کوم دی نو منډې وهلې روالې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکتل رسول الله مبارک چې وکتل چې دا اوس زنانه د بچی غایب دی او دا داسې سرتوره منډې وهي نبی علیه السلام صحابي راوغوښته وی دی خوا راشه چې ورغی نبی علیه السلام ورته وایي دا زما صادر والا مخامخ دا زنانه چې دی نو په بچي بسې ګرځي راګرې سرتوره راوتې راک لاشه د دې په سر باندې زما را صادر ور واچوه سر والا پټ کا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته هغه صحابي یا رسول الله د کمې زنانه له چې ته خپل صادر ورکول غواړې دا مسلمان نه ده او کافره ده دا په خپل بچي بسې ګرځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عجیبه جواب ورکړ ورته وایي کافره ده خو د چا لور ده د چا لور ده هغه به یې را سرتور سر چې کوم دی نو نشي برداشت کولی علاواله زما را صادر او که زما پرې صادر باندې را تا پټه کړه خدای پاک به د قیامت پر ستا په ګناهونو باندې راسې پردې راواچوي نو دا ترغیب صحابو له پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورکړو ځکه د صحابو په ذهن کې چې کوم دی نو هغه مشن ناست هغه محبت ناست نو ځکه حضرت عثمان رضی الله تعالی وی یا رسول الله 3 څیزونه خو دنیا کې ستا خوښو 3 خو حضرت ابوبکر صدیق خوښو 3 خو عمر فاروق خوښو خو زمام 3 خوښ دي نمبر 1 وږو له خوراک ورکول نمبر 2 بربند چې کوم دی نو دا پټول دیو له لباس ورکول او نمبر 3 چې عثمان رضی الله تعالی کوم محبوب سي ناغه د قران کریم تلاوت کول
عثمان رضی الله تعالی عنہ د قران کریم د پاره د قران کریم ډیر زیات خدمات کړي دي. مخکې مونږه چې کوم دی خبره کړې وه او بیا دورې تفسیر په ابتدا کې چې کله مونږ اصول بیانو هغې کې را خبره کېږي چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ جامع د قرآن دی. دا قرآن یو ځای ته ده را جمع کړی، دا کتابي شکل چې کوم دی نو دا ده ورکړی دی. دا کم کتاب قرآن چې مونږ وایو دې ته مصحف عثماني وایي، ځکه هغه په دور کې چې نو دا راغونډ کړی شوی دی. همدغه عثمان رضی الله تعالی عنہ قرآن کریم دنیا کې خور کړو. نه دریم سوی زما دا خوښ دی چې زه قرآن کریم تلاوت کوما. عثمان رضی الله تعالی عنہ الله تعالی عجیب رس یو شان ورکړی دی چې رقم یو سیز سره د زیات محبت دنیا کې الله د انسان مرګ هم په هغې باندې اکثر راولي. عثمان رضی الله تعالی عنہ جامع د قرآن په دریو خبرو کې دریمه خبره د عثمان غني دا خوښه وه چې زه قرآن تلاوت کوم هم په هغه ولا الله وفات هم راوستی دی، الله شهید کړی هم په قرآن باندې دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ ناسته د قرآن تلاوت یې کوه کم ټیم چې را شهید کېده باغیان ورالل. عثمان رضی الله تعالی عنہ گزار ورکا او په هغه ټیم کې اوله سپارې تلاوت کوي. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ وینه چې راغورځېدلې ده او د قرآن په کم لفظ باندې لګېدلې په اوله سپاره آخر کې فسیکفیکهم الله پرې باندې له پاس وینه ور پرېوتې ده. الله شان دا ورکا څوک به چې کوم دی د دشمن مقابله کې دی په غر کې شهید شوی نو د شهادت ګواهي به چې کوم دی نو دا غر ورکوي. د چا وینه به په خاوره باندې لګېدلې د قیامت په ورځ باندې به د هغه شهادت ګواهي چې دی نو دا خاوره ورکوي. د چا وینه چې کوم دی دا به په یو ګټ باندې لګېدلې نو د هغې کس ګواهي د شهادت پر قیامت په ورځ باندې هغه ګټ ورکوي. خو عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه هستي ده چې د قیامت په ورځ باندې د ده شهادت ګواهي ورکوي نو دا به د قرآن صفحې ورکوي، دا به د قرآن اوراق د قرآن الفاظ ورکوي. هغه لفظ به ورکوي چې فسیکفیکهم الله فسیکفیکهم الله پرې د پاسه عثمان غني رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی نو دا وینه ور پرېوتې وه. نو دا درې خبرې د عثمان رضی الله تعالی عنہ محبوبې خبرې وګرځېدې. دا ځکه چې مسلمان هم دا ټولې خبرې دا خپل عمل کې راولي. 21 خبرې دي، 21 ټولو درې خبرې کړي دي. نه درېیمه خبر عثمان رضی الله تعالی عنہ وایي زما دا خوښه ده. د هغې نه وروسته چې کوم دی حضرت علي رضی الله تعالی عنہ پاسې ده وی یا رسول الله تاسو ټول غوره خپلې خوښې درې خبرې وکړې خو ما ته د دنیا نه کم 3 سیونه محبوب دي. نو حضرت علي رضی الله تعالی عنہ 3 سیونه بیان کړل وی ما ته دنیا کې دا 3 سیونه ډېر زیات محبوب دي. نمبر 1 مهمان نوازی کول، زم چې زما میلمانه ډېر وي او ما خدمت کوله دا خبره ما ته ډېره زیاته محبوبه راک. دویم نمبر چې نو سخته ګرمي وي، انتهایی ګرمي وي او په هغې ګرمۍ کې ما د ورځې روجې نه وي، دا مې ډېر زیات خوښي د عمل. او دریم نمبر چې کوم دی نه د دشمن مقابله کې چې کوم دی نو دشمن ته مقابله کې ودرېدل او د الله په لار کې چې کوم دی نو دا جهاد کول، دا 3 خبرې زما ډېرې زیاتې محبوبې دي. نو د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ 3 خبرې محبوبې شي، مهمان نوازی کول یعنی میلمستیا کول د خلکو، نمبر 2 ګرمۍ کې روژې نیول او نمبر 3 جهاد چې کوم دی نو دا کول. نمبر 1 مهمان نوازی کول دا د هر یو مسلمان باندې د میلمه او د مسلمان حق ته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د دې ترغیب صحابو ته چلولی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمیل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کم یو انسان چې په الله ایمان لري، کم یو انسان چې په آخرت باندې ایمان لري، فلیکرم ضیفه په کار دار چې خپل میلمه اکرام کوي، د خپل میلمه عزت کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترغیب صحابو ته چلولی. ذکر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په 3 خبرو کې اوله خبره دا خوښه وه چې زم چې زه خپل میلمه چې نو دا اکرام کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپله د خپل عمل نه هم صحابو ته خبره ښکاره کړې وه چې یاره میلمستوب به څنګه کې او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام میلمستوب بیا عجیبه میلمستوب دی. کتابونو کې واقعه لیکلی شوې ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواله یو میلمه راغی، میلمه به د نبی علیه السلام خواله کراته صحابو دا ویلې ته مسلمان یې که کافر یې. هغه میلمه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا یهودي و او دغه یهودي ته نبی علیه الصلاۃ والسلام د ماښام خوراک کېښوده. یهودي خوراک خوړلی او ډېر زیات او بیا د شپې چې کوم دی په ده باندې بد راغلی او خېټه یې خرابه شوې وه. همدغه یهودي چې کوم دی نو خپلې کپړې هم ګنده کړې وې او کومه بستره د نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور دی هم ګنده کړې وه. یهودي وایي سهار پاڅېدم ما چې دا خو مې عجیبه کار کړی میزبان هر سره مې ګنده کړې اوس پسه کومه. نو زه د وخته پاڅېدم بهر ته وتم اوبه په نظر باندې ورالې نو ځان یې وایي زه ځان یې صفا کړو کپړې وغیره بسترې په ځای باندې راسې پرېښوده او د هغه ځای نه تیز وته
چې د کور څوک راپانسي او ما ونیسي په مخه باندې لاړ چې څوک زماړو موندی نشي. کله چې لاړ یو ځای ته ورسېده نه هلته ورته ریا شول چې یاره دې بستره کې ما د جب څه سامان پاتې دی سره نه هلته پاتې دی هغه ځای نه راغی دی وایي زه چې کله رالم ما نبي علیه الصلاة والسلام وکته چې دی راپاڅېدلی زما تماشې کړی وه خو زه بیا تللی وم نو ما خو چې کوم دی همدغسې بستره ورته ګنده پرېښودې وه ما نبي علیه الصلاة والسلام وکته لګیا دی بستره صفا کوي اینځي راسې چاته را کور کې نه وایي تاسو وینځئ یعنی د میلمه عیب چې دی نو دا کور کې چاته نه ښکاره کوي چې هغه ماشومان یا زنانو ته وایي چې را تاسو وینځئ لګیا دی بسترې په خپله باندې اینځله زه چې ورغلم ډېر انتهایي متاثره شوم انتهایي متاثره شوم ما نبي علیه الصلاة والسلام ته ما د کلمه ووایه پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه د کلمه یهودي چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د میلمه د دې اکرام نه په میلمه باندې د راسې پردې ورچولو نه دومره متاثره شه کلمه ویې مسلمان شه نو پیغمبر علیه السلام د خپل عمل نه هم صحابو ته را خبره ښکاره کړې وه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بالقول هم چې کوم دی نو صحابو ته ولې د میلمه عزت کوئ نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې یا رسول الله درې خبرې زما دنیا کې ډېرې زیاتې محبوبې دي نمبر 1 مهمان نوازي د میلمه عزت کول نمبر 2 سخت ګرمۍ کې روژې نیول او پرې خبره باندې هم یوازې ماز محبوب نه چې را مې خوښ دغو کومی نه حضرت علی رضی الله تعالی به کول هم دغه شانتې یو پیره حسنین د علي صاحب بچي چې کوم دی حسنین دواړه چې کوم دی نو دا بیماران شول حضرت فاطمه الزهرا د علي صاحب ښځه نبی علیه الصلاة والسلام لور دیا او د خاوند حضرت علی رضی الله تعالی عنه دې نظر ومنه وې د دې وړو نه ته به نه اوسې که مونږ چېرته کې ولیدل چې دا الله تعالی ټیک کړل نو مونږ به 3 ورځې بیا روژه نه سو دا په ځان باندې ومنل روژې ونیوې ماشومان دواړه ټیک شول حسنین ټیک شول روژې دا نظر دې وپوره کو اوله ورځ باندې روژه ونیوه علي رضی الله تعالی عنه حضرت فاطمه الزهرا دواړه ښځو خاوند روژې ونیوې د بچو هغه نظر د سر پوره کوي کم چې بریو باندې منلو روژې ونیوه ماښام یې ځان له روژه ماتې ترتیب وکړه یو خو د روژه ماتې زموږ علاقو کې ترتیب زموږ کورونه کې که د دې نه ته یو 15 قسمه خوراک راولې بل له ورکې بیا هم یو 100 قسمه پروتي ځکه روژه کې هر یو انسان چې نو دا یو قسم نه 19 قسمه خوراک را جمع کوي دغو به څه خوراک و چېرته لږ خوراک په معمولي چې قوت لا یموتو سړی په هغې باندې نه وږي او نه به موړي نه راسې لږ خوراک یې ځان دپاره روژه ماتې له کېښوده غریب چې کوم دی دروازه وټکوله دروازه کولاو شه څوک یو مسکین یم غریب یم بچی مې هم نهر دی او زه هم نهر یم د خوراک څه شتی نه ستاسو کوڅې لرالم که ستاسو کله د خوراک صحیح مال راکئ کور کې چې روژه ماتې لپاره کم انتظام کړه او راوغسته هغلی ورکړه وایي پښمني لپاره ظاهره خبره رسوه نه ورپسې روژې چې کوم دی روژه خو دې په اوبو باندې ماته کړه او بیا ورپسې پښمنۍ هم په اوبو باندې وکړه کله چې روژه ونیو ماښامه پورې د هغې نه وروسته چې کله حضرت علی رضی الله تعالی عنه وته او څه لږه ډېره مزدوري وکړه ماښام یې بې ځان له روژه ماتې راوړ چې بېګا هم روژه ماتې کې موږ څه نه دي خوړلي کله چې تیاری د روژه ماتې لپاره وکړه ماښام ته لږ ټیم پاتې دی بیا دروازه وټکېده څوک یو یتیم یم د خوراک څه شتی نه او ستاسو کوڅې لرالم که ستاسو کره صحیح بل څوک اسره مې نشتی خوراک دواړو راوغسته ښځه خاوند پرې باندې راضي شو وی خیر دی گزاره کېږي هغه خوراک هغه یتیم له ورکه درېیمه ورځ باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنه بیا څه مزدوري وکړه خوراک یې روژه ماتې له راوړ او بیا چې کله د ماښام ټیم دی دروازه وټکېده وایي څوک و یو قیدي یم او د خوراک څه شتی نه د ډېر ورځو نهر یم که ستاسو کره صحیح درېیمه ورځ باندې چې کوم دی دوی هم په اوبو باندې روژه ماته کړه قرآن کې الله چې کوم دی نو آیت را نازل که ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فاطمه الزهرا هغه یو ورځ خو نهاره تېره شوه 2 ورځې خو نهارې تېرې شوې 3 ورځې خو نهارې تېرې شوې خو د قرآن هغه صفت چې الله قرآن کې کړی دی ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا هغه د قیامت درې پورې جاری دی هغه الله تعالی چې دواړو له کومه تحفه قرآن کې ورکړه هغه به جاري هغه قرآن یو حصه چې کوم دی نو دا وګرځېده په دې وجه باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ خوښ مې 3 سیونه دنیا کې خوښ مې دا 3 سیونه دي نمبر 1 مهمان نوازی کول نمبر 2 سخت گرمۍ کې روژه نیول او نمبر 3 جهاد کول دا الله په لار کې د جهاد سره مې چې کوم دی نو ډېر زیات مینه ده او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عمل هم پرې باندې کړو جهادي واقعات د علي صاحب بلا مشهور دي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تر دې وجه نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسد الله ویلو
منګو علی شیر خدا چې ورته منګو اسد الله دا د الله سره او د الله منظره لري دا منظره او تپری وجه باندې ویلو چې د دشمن سره چې کم دی د منظري په شان بجنګیره نو دا درې سيزونه د حضرت علی رضی الله تعالی چې کم دی نو دا محبوب ګرځیدل. وس علی صاحب خلفای راشدینو کې رټولو نه اخرنه خلیفہ لري دومره زبردست مجلس ګره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهترین مجلس خلفای راشدین هم ناشتي نبی علیہ السلام هم ناشته زبردست درې خبرې کوي خبره د پرش نور سره بر عرش ته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبوب درې سونه بیان کړل خلفای راشدین محبوب درې سونه بیان کړل و زمام یو درې محبوب سونه ورزم پر محفل کې ځان شریکوما زبردست محفلو رب کائنات په کوم درې خپل محبوب سونه چې کم دی د سره هغه بیانې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله و یا رسول الله ز جبرائیل کا چرته کې رزم کې والونه یعنی زه انسان وې ما ته ودري سونه ما ته محبوب زګتاون درې محبوب ذکر کړل صدیقم ذکر کړل عمر رضی الله تعالی ذکر کړل عثمان رضی الله تعالی ذکر کړل حضرت علی رضی الله تعالی محبوب درې سونه ذکر کړل خو کسر انسانان نه ما ته ودري سونه ما ته محبوب و د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام محبوب درې سونه کم دي. نمبر 1 زما به محبوب چې عبادت گزار غریب سره محبت کول دا زما ډیر زیات خوښو چې یو غریب دی او په خپل غربت کې د رب کائنات عبادت کې او پریدینا هم په غربت ته خو هغه غربت معنی نه ګرځي الله په عبادت کې دی بیا هم د الله عبادت کوي دا ما ته ډیر زیات محبوب. او نمبر 2 ما ته محبوب کم یو انسانو چې کم کثیر العیال له زیات چې کم دینو بال بچدار دی او تنگدستره او دغه تنگدست او بال بچدار سره محبت کول دا ما ته ډیر زیات محبوب دي. او نمبر 3 چې کم دی گمراهانو تجرینو لار خول دا ما ته ډیر زیات محبوب دي. دا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا درې خبرې شوي ګوره دا یو خبره د سرو زر په اوبو د لیکلو راک مسلمان دی رايوش خبرې ذهن کې ملوي سادي دی باندې ژوندۍ بسر کوي د چې کم دی په یو حق لار او د جنت په لار باندې باندې تک کوي دا درې خبرې ما ته ډیر زیات محبوب دي. یو هغه عبادت گزار سره محبت کول چې کوم عبادت گزار چې دا غریب دی. نمبر 2 کثیر العیال بال بچدار دی کوړمی والا ریک در سره او تنگ دستره در سره محبت کول. او نمبر 3 گمراهانو ته بیلارو تلار خول. نمبر 1 خبره پکې داوا د غریب سره چې کم دینو دا محبت کول او ذکر غریب سره رب کائنات په خپل باندې محبت سادي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث ته رسول الله مبارک کو فرمایل د قیامت پر ورځ باندې زما امت کې دوه قسمه خلق دا وزیر شي چې کم جنتیانی. نمبر 1 مالدار به مازیر شي. نمبر 2 غریب به مازیر شي. الله به هغه غریب چې په غربت کې عبادت کړي ره دی به هغه مالدار نه چې مالداري کې عبادت کړي ره 1500 کال مخکې الله جنت ته ور داخل کی. زګر دې غریب سره عبادت گزار سره چې یو طرف ته غربت ته بل طرف ته بیا هم لګیاره د الله عبادت کوي د الله عبادت تر کینا در سره د رب کائنات محبت ته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دغه بندړي زیات محبوب دی. نمبر 2 کثیر العیال بال بچدار دی تنگ دستره در سره محبت کول او در سره الله تعالی په ذات خود محبت ساتي چې کوم یو انسان بال بچدار دی کوړمور لغاړي دا لګیاره دا کوړمې خیالوم ساتي مهنت مزدوریوم کې او داغه سره سره د رب کائنات عبادتوم کوي الله تعالی زیات محبوب دی. ځکه جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ما ته دویم نمبر دا محبوب دی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نوم تاسو اوریدل سلور امامانو کې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه الله ماجبه مقام ور کړو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه اغا سره چې رشپې وای کله تهجد کول نه د په گاون کې گاونډي یو کسره لوهارو غریب ټول ورځ کوم دینو لوهاری کولا یو سي جوړ کړي بل سي جوړ کړي بال بچدارو کوړمې درنوا ټول ورځ باغیله مزدوري کولا ان بیا ټول ورځ د سندان وهل او دا وس منه ټکول او دغه چې کوم دینو اور کې سره کول دا و انتهایی مشکل کار دی. ماخامه پوری بدلا بچولا رزق وګټاو د شپې به یو تمنا کول او افسوس په کو ویره ز ټول ورځ کارو کوم استړې ما کني زما گاون کې امام احمد بن حنبل تډیر زیات کړيګم. امام احمد بن حنبل د شپې پاسه او د رب سره راز کوي د رب سره خبرې کوي مناجات کوي رب ته عبادت کوي. زما شپه چې کم نه خوب کې اوس ځکه مجبور ما کچرته کې زما سن سلاس رسیدک او غربت دومره نه وي یا زما کړمه لګه کم وي دومره بوج او پیټه په ما باندې نه وي زبا چې کم دی ما به د ورځې سمزدوري کوله او بیا به مې لږ آرام کو
چې رشپې خپل رب ته مخامخ ودرېده او عبادت په مې کوه دا تمنا به یې کوله او د داسې کس دا خدای ته محبوبي ځکه یو طرف ته بال بچهدار کړمدار هغې له محنت او مزدوري هم کوي د هغې سره سره خپل فرایض هم کوي کم پې الله لازم کړی عبادت یې هغه هم کوي وفات شو هغه لوهار کله چې وفات شو چا خوب کې ولیده هلکه وی الله صدر کړل وی د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه سره یو ځای کړم وی څنګه یو ځای کړې وی ما به د شپې یو افسوس کو خو هغه افسوس ما پوره کولی ځکه نه شو یو بال بچهدارم کړمدارم بچولو مې چې کوم دی محنت مزدوري کوله ټوله ورځ به مې وسپنې ټکولې نه بیا به کړېدم امام احمد بن حنبل ته ډېر زیات نو داسې بال بچهدار داسې چې کوم دی نو کثیر العیال انسان چې دی فرایض سرته ادا کوي الله به کوم څیزونه لازم کړي دي د الله عبادت هم چې کوم دی خپل وس مطابق کوي الله ته محبوب دی جبرائیل علیه السلام یا رسول الله ما ته هم دا درې خبرې محبوبې دي چې کم غریب عبادت ګزارې ده کم چې کوم دی نو بال بچهدار کړمداري او تنگ دست د در سره محبت کول او دریم نمبر چې نو گمراه ته لار خول وېدا مې ډېر زیات محبوب دي گمراه ته لار خول گمراه معنی را چې چا لار ورکه کړي د دې نه دوه مطلب کېدی شي یو دا چې پرې لار باندې څوک ځي او لارې خطا کړي د چا ځای ته ځي او دی په بله لار روان شوی نو دا مې ډېر زیات خوښي چې ورشم او د لار سیره کړمه چې غریب ونه دردي او دویم نمبر ګمراه غره چې حق لارې خطا کړي د جنت لارې خطا کړي یعنی دی د الله نه باغي دې خلکو ته لار خول وې دا درې سیونه چې کم دی نو ما ته ډېر زیات محبوب دي جبرائیل علیه السلام وي او آخر کې بیا الله جبرائیل السلام ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه مجلس کې هو تاسو درې خبرې وکړې خو یو درې خبرې زما هم دې راویسه پیغمبر علیه السلام خواله او خلفای راشدینو لویسا چې نبی علیہ السلام خپل محبوب سینه خو ذکر کړل خلفای راشدینو ذکر کړل جبرائیل تا خو ذکر کړل و زما د رب کائنات کم دریسونه ډیر زیات خوختي نبی علیہ السلام لا جبرائیل علیہ السلام راغی او داغه نو ورسته چې کم دی وی یا رسول الله رب کائنات هم په خپل باندې فرمایل چې زما یو دریسونه چې کم دی نو ډیر زیات دا محبوب دي هغه دریسونه داري الله فرمایل چې دنیا کې ماته درې سيزونه ډېر زیات محبوب داري چې په فاقې باندې صبر کولو والا بنده مې ډېر زیات خوښ دی ما په غربت راوستی دی فاقه مې پې راوستی ده رزق مې ورله کم کړی دی او دی لګیا دی د ګزارې مطابق د رزق ته لباس دی او پرې باندې دې صبر کوي شکوې نه کوي چې خدای دې بل ته وګوره او ما ته وګوره خدای د ده مال ته وګوره او ما ته وګوره نه دا شکوې شکایتونه نه کوي نو فاقه باندې چې کم یو کس صبر کوي دا مې انتهایی محبوب دی نمبر 1 ما ته محبوب انسان دغه دی دویم نمبر انسان راته هغه محبوب دی چې دی په نیکو اعمالو کې د یو بل سره سیالي کوي سبقت کوي د یو بل نه وړاندې کېږي دنیا کې نه نیکو اعمالو کې آخرت کې دا انسان راته انتهایی محبوب دی او دریم نمبر چې کم دی کم یو انسان ګناه او کیسه کوي انسان پرې نفس کې دلنا د انسان الله تعالی د خیر ماده هم پکې پیدا کړي د شر ماده پکې هم پیدا کړي کله چې دا انسان چې کم دی په باندې د شر ماده غالب شو ګناه وکي نظم دریم هغه بنده خوخته چې دی پر خپل ګناه باندې چې کم دی نو نادم شو پیمانه شي او ما ته عذر پیش کړي خدای زما توبه را زو بیا لپاره دې سکار نکوم نو په ګناه باندې مې شرمنده انسان نادم انسان ډیر زیات خوخته دا درې خبره الله فرمایل ما ته ډیر زیات محبوب دي نمبر 1 فاقه باندې غربت باندې په دغه شانتي رزق مې رچا تنگ کړي پغه باندې صبر کول نمبر 2 پنې کې کړي او سر وړاندېواله سبقت کول نمبر 3 چې کم دینو په خپل ګناه باندې شرمندگی او په خپل ګناه باندې ندامت اختیارول خپې مانتی اختیارول دغه بنده مې انتهایی درجه ډیر زیات وخته دا درې خبرې د رب کائنات محبوب خبرې اور وګرځېره نمبر 1 هغه انسان چې فاقه باندې چې کم دی نو دا صبر کوي مسلمان له بکارداري انسان له بکارداري چې رب کائنات تعالی هر قسم رزق در کړی دی بس دا د رب تقسیم دی ګره پرې باندې به شکایت نه کې شکوې به نه کې رچا په مخ کې ودا نه وي دا بنه چې رب کائنات مال سره کړی دی شکر ز په سبان ادا کم بلکې انسان دومره خبر ذهن کې یاد وساته چې رب کائنات د خوراک پټې باندې یا په اورس کې تعالی سخا سبزیوم درکړه یو سخا سبزیوم درکړه دې تمګور چې رب کائنات د خوراک د پاره سخا سبزی راکړه بلکې دې طرف ته لک سوچ وکا منفي سوچ مکه او مثبت طرف ته ذهن وېسا دا وای چې کم ټیم رزقونه تقسیمېدل په دې ورځ باندې زم خبر رب ته چیرې نو یادوم ير کړې نه ما زما رب ته زوم یادوم پرې سبزی کې خو زخبر رب کائنات چې کم دې نو یاد کړې يم کنه نو اصل کې چې کم دې د یو عاشق د پاره چې کم دې را محفل محبوب یا دیانی
دا انتهایی نعمت دی او بل ورځ درله معمولي خوراک درکړي دا مو چې رب کائنات مال معمولي خوراک راکړه صبر پې کوه قناعت پې کوه خدای شکر دی نن ورځ هم چې تا رزقونه تقسیم کړي دي په دې ورځ باندې هم ستا یاد هم هېر کړی دی نه یم اگر که په هر څه کې یاد کړی یم خو یاد دی ومه خدایه مال ستا یاد پکار دی چې تا د صرف یاد ومه خدایه دا زما لپاره لوی نعمت دی انسانه په معمولي رزق باندې هم چې کوم دی نو صبر کوه دا د خدای ویش او تقسیم دی دا د خدای امتحان دی چاله زیات مال ورکړی چاله کم مال ورکړی د زیات دپاره زیات چیرې نه امتحان د کم دپاره کم چیرې نه امتحان تا ګوري ته صبر کوې که نه کوې دی بل ته ګوري چې دی پرې مال کې سجل کوي د ده نه فرعون جوړېږي او کله چې کوم دی الله د مخلوق سره پرې کې هغه د رحم معامله کوي نو الله فرمایل چې زمام درې خبرې ډېرې زیاتې خوښې دي نمبر 1 فاقه باندې صبر کول نمبر 2 چې کوم دی نو نیکۍ کې سبقت کول چې نیکۍ ته یو انسان چې نو دا ور وړاندې شي الله باندې هم هغه انسان ډېر زیات محبوب لګي چې د یو بل سره قصد کوي خو په نیکو اعمالو کې کوي دنیا کې نه ګورې نن سبا خلک دنیا کې یو بل سره سیالي کوي د بل ګاډی سیکۍ ځان لالي د بل ځمکه سیکۍ ځان لالي د بل کور سیکۍ ځان له چې کوم دی نه جوړوي دغه شان دی چې کوم دی په هر دنیاوي امورو کې د بل لباس سیکۍ هغې کې د بل سره سیالي آخرت کې یو بل سره سیالي وکړه الله ته محبوب ډېر زیات وګرځي نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث دی 3 قسمه خلق ته الله ته ډېر زیات محبوب دي او د فرشتو په مخ کې الله په هغو باندې باقاعده فخر کوي الله په چا باندې فخر کوي نمبر 1 په هغه چا باندې فخر کوي چې دی روان دی او قافله روانه دی او علاقې ته ځي ټوله ورځ دی سفر کړی دی د شپې صحیح سفر وکړه سحر ته نږدې ټیم دی پر یو باندې خوب غلبه وکړه ستړي شول ستوماني پې غلبه وکړه او د قافلې والا وی دا بقیش پر هلته کې لږ غونته کې آرام کو چې دمه شو سهار به بیا پاسو ملګري اوده شول ټول خلک اوده شول یو کس پاسې را اودسې وکړه د خوب غلبه خو خوب مغلوبه که د الله عشق په هغې باندې غالب که لاړ ودرېد الله ته او تهجد شروع کړل عبادت شروع کړه الله د فرشتو په مخ کې فخر پرسي انسان باندې کوي ځکه چې په تمامه قافله کې د نیکۍ ته وړاندې والی وکړي دویم نمبر چې کوم دی نبی علیہ السلام فرمایي چې رب کائنات د فرشتو په مخ کې به کم کس باندې چې کوم دی هغه فخر کوي هغه نوجوان دی شادي شده دی در سره بیبي هم موجوده ده جوان العمر دی خدای په شپې پسې حصه کې چې کوم دی کټه ودانګي او ډایرکټ چې کوم دی هلته کې اودس وکړي او بیا مصلا وغوړی او په هغې باندې د رب کائنات سره مناجات شروع کړي الله فخر پر داسې انسان باندې فرشتو په مخ کې کوي او نمبر 3 هغه انسان دی چې د الله د رضا لپاره جهاد ته وته بالکل تنها د دشمن ته مخامخ شه او د یو خطرې سره مخ ته خو هلته هم خالص د الله د رضا په جذبه باندې دشمن ته مخامخ ولاړ دی او جنګېږي الله فرشتو باندې د انسان باندې فرشتو په مخ کې فخر کوي وګورئ زما بنده ته نو نبی علیه الصلاۃ والسلام لا جبرائیل علیه السلام راغی چې رب کائنات وایي زمام 3 خبرې ډېرې زیاتې محبوب دي نمبر 1 فاقه باندې صبر کول نمبر 2 نیکۍ کې سبقت کول او نمبر 3 په ګناهونو باندې ندامت او خپېمانتیا اختیارول دې باره کې روژه کې موږ پوره تفصیلي گفتگو کړې او څو جمعې چې ندامت یو انسان په ګناه باندې اخته کې الله څومره خوشحالېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت حدیث قدسی را یو انسان د سفر باندې روان دی غر کې روان دی کله چې په غر کې روان دی نو د په یو اوښه باندې سورلې باندې اوبه هم دي خوراک هم دی هر سره دي دی لاړ یو ځنګل کې آرام کوي د ونې د لاندې نه سملاستک او دا سورلي داسې پرېښه او رقم باندې چې خورا څاک اوبه وي دی د کلي نه ډېر زیات لرې وتی او مخکې هم کله ډېر زیات لرې دی چې راپاسې دغه ټیم کې په دې ټیم کې را سورلي ته تللی را اوس دی سوچ کوي چې واپس ځمه نو د تندې لوږې نه مرم ځکه ډېره لار مې توی کړې مخکې او کورونه د خورا څاک سشتې رک که مخکې ځمه نو هم د تندې لوږې نه مرم مرې خو مرې مر خو را روان دی خو راشه دمه خو مړ شه پرې ځای باندې سمله پرې به درنه سا وخې دي نو ولې هم ځان ستړی کې هم به مرې د لوږې تندې نه خو دلته به د لوږې تندې نه مړ شي دی هم لاس دی خپه دی پریشان دی خفګان کې سترګې ورالې او چې راپاسېره نبی علیه السلام فرمایي حدیث قدسي را چې کله دی راپاسېره هغه سورلۍ راغلې ده او در سر ته ولاړه ده دی ډېر زیات خوشحاله شه او ډایرکټ پاسېره د دا وی چې خدای ته زما رب او زه ستا بندې یم سبقت لسانې ته وشوه ژبه تې خدا شوه د وی اللهم انت عبدي وانا ربک خدای ته زما بندې او زه دې رب یم یعنې ژبه تې خطا شوه اکثر ډېرې خوشحالۍ کې خلک داسې ګډې وډې وایي یعنې دومره خوشحاله دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما رب د دغه انسان نه هم زیات خوشحاله شي یو ګناهګار انسان دی د الله نه یو باغي انسان دی
او دې پسې سره شپې کې پازې خورې زما توبه را الله ګناونو باندې نادم یم خپېمانه ما شرمنده یم خورې بل در راته نه معلوم خورې چاله لاړ شمه الله دغه انسان معاف هم کې الله داسې خوشحاله شي لکه څنګه چې هغه سړی پرې باندې چې کم دی نه دا خوشحاله شي ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین الله چې کم دی محبت ساتي د توبه کوونکو سره او د پاکو خلکو سره نو رب کائنات فرمایل وې زما دا درې سونه خوښ دي دا ټوټل یولس خبرې شي درې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوښې وي خوشبوئی لګول نیک بیبي منځ کول درې د صدیق اکبر وي پیغمبر علیه السلام چهرې ته کتل مال په نبی علیه السلام خرج کول خپل لور نبی علیه الصلاۃ والسلام له نکاح کې ورکړی را نمبر 3 عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ درې خبرې محبوبه امر بالمعروف نهی عن المنکر ساده لباس اغوستل عثمان سي نورین رضی الله تعالی و درې خبرې زما خو اخري او لوګلا خوراک ورکول بربندول لباس ورکول د قران تلاوت کول حضرت علی رضی الله تعالی زما درې خبرې خو اخري مهمان نوازی کول ګرمۍ کې سخت ګرمۍ کې روزي نیول نمبر 3 د الله په لار کې jihad کول جبرائیل علیه السلام زما ډېرې خبرې درې محبوب دي عبادت گزار چې هغه غریبي داغه سره محبت کول بال بچدار چې تنگ دست هي در سره محبت کول گمراه تلار خول الله فرمایل درې خبرې زما خو اخري فاقه باندې صبر کول نیکی کې سبقت کول او دغه شان په ګناه باندې چې کم دینو ندامت کول دا د پیغمبر علیه السلام زندګۍ کې یو بهترین محفل او مجلس چې کم دینو شو دا یوش خبرې پرې کې شوی مسلمانان له پکار دی دا یوش خبرې خپل کې الله ری دا یوش خبرې زموږ زندګۍ کې راولي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین